باجوړ د علاقې د ډبر اوسېدونکو ویو مسلمانانو وروڼو او انتهایی محترمو میندو خویندو وروڼو زنانو یقین وکړئ موږ د دومره ترحیب او د دومره شکریې لایق نه یو په دومره ده چې عزتمند خلک هغه خپله عزتمند وي نو بل څوک هم ورته عزتمند ښکاري موږ چې کله طالبانو د ډبر د صابیات صاحب نوم واورېدو دا علاقه ستاسو ډبر به یا به چا پېژندلی وی یا نه خو دا د دوی د علمي خاندان او علمي خانواده دا په دې علاقې باندې هم یو احسان دی چې ستاسو دې علاقې ته ډېر ډېر لوی لوی علما راغلي دي زما انتهایی محترم استازو د تفسیر تنار شیخ صاحب رحمت الله علیه اوس مفتی کریم صاحب راته وویل چې هغوی دلته تحصیل کړی و په فنونو کې په صرف نحو کې او معانی کې تفسیر کې هغوی ته الله ډېر لوی مقام ورکړی و حتی چې د دې صدۍ یو عظیم انقلابی مجدد شیخ القرآن د پنجګل رحمت الله علیه د هغوی خاص شاګرد او تنار شیخ رحمت الله علیه ته فخر حاصل و چې د شیخ القرآن چې د دې صدۍ او رباني عالم و د پښتون قام د عقیدې او د عمل دغه مخادې کې د سنت طریقې باندې خپل هغه مخادې کول په دې هکله هغه انسان یو ډېر ستړی او ډېر عظیم جدوجہد کړی و نو هغوی هغه انسان تنار شیخ باره کې به دا ویل رحمه الله چې دی زما ټیپ ریکارډر دی د ما نه هر څه ټیپ کړي دي نو هغه انسان هغه ستاسو په دې کلي کې ستاسو یقینا زموږ د سرحد په مدرسو کې خو دا لنګر او مطبخ او دا نه وي ستاسو د دې سیمې د مسلمانانو دا یو عظیم سعادت دی چې داسې علما بې شماره دا خو زما د علم مطابق چې ما ته په روانو کې دا پته ولګېدل وی دا باغ دی چې ښکاره دی وی ګمنام نه جانے کتنے ہیں نو دا علما چې ستاسو د دې ډبر نه هغوی علوم زده کړل لاړو خپلو خپلو علاقو ته او د علم د رڼا دا څراغونه یې په خپلو خپلو علاقو کې بل کړل یقینا دا ستاسو د دې کلیوالو په هغه کې حصه ده ستاسو د مشرانو حصه وه ستاسو پکې حصه ده نو ستاسو دا یو تورنی امتیاز دی ستاسو تعارف د باجوړ نه بهر ټیک ده د باجوړ خلکو په ډبر پېژني یو کلی دی لیکن بهر د باجوړ نه ستاسو د دې کلي تعارف د ډبر صابیات صاحب په نوم باندې دی په اټک ضلع اټک کې ویسه کې د ویسه د کلي یو کس سره ملاو شو هلته هوټل کلاو کړی دی ما ته وایي چې زه حج ته تللی وم یو کس سره ملاو شو په خبرو خبرو کې تعارف مې ورته کوم وای ما ته وایي تاسو د کوم ځای ما یې زه د اټک یم په ښځې په اټک کې د کوم ځای وای ما یې جي د ویسه یم وای ښه د ویسه شیخ صاحب د کلي یې حالانکه ویسه شیخ اصلا د هزاري و هغه د ویسه د کلي خانداني د دې کلي نه و
د کوم انسان چې پلار نیکه ور نیکه د پیړیو نه په دې کلي کې را روانو د هغه تعارف خلک په مکه مکرمه کې پیژني د ویسا شیخ په نوم باندې نو دغه شان ستاسو دا کلی هم بهر د دې لوی علمي خانوادې په وجه باندې معروف دی زمونږ ستاسو نه دا خاص دی نارینهو ته زنانو ته مشرانو ته کشرانو ته چې دا خپل امتیاز دا باقي وساتئ دا سابق صاحب زامن لایق فایق زامن دی ماشاءالله د مفتی ضیاء الحق صاحب سره اوس ما تعارف شو چې دی هم دا سابق صاحب بچی ما چېرته د مولانا صاحب ملک پېښوري صاحب ترجمه اورېدله هغه کې یو مفتی ضیاء الحق صاحب نیم ټیم کې به هغه ترجمه کوي بیا د دوه مالک ترجمه هم اورېدل یو ملګري سره مالا ډېر زیات خوند راکوي خو ما تعارف ورسره ونه اوس دا د سابق صاحب هغه د زړه اخلاص دی جذبات دي چې موږ ته دا سعادت را نصیب کو په دې کې موږ د دوی سره تعارف الحمدلله وشو نو دې علماو باندې دې خانوادې باندې تاسو اعتماد وکړئ د دې ملاتړ وکړئ او د دې تیارې او د جهالت په دې دور کې په دې وخت کې تاسو به دا یو قسم ته لفاظي ګڼئ یا د الفاظ چې دا د الفاظو خبرې دي خو موږ دا درته د زړه د کومې نه والله وایو چې دا دور دا وخت چې کوم روان دی دا ډېر د فتنو د تیارو دور په دې کې د خپل ایمان تحفظ په دې کې د خپل دین تحفظ په دې کې د خپل تهذیب او د کلچر تحفظ په دې کې د حیا او د عفت او د عصمت او د شرم تحفظ او بلکې په دې کې د خپل دیانت او د خپل تقوا تحفظ والله ډېر مشکل او دا یاد ساتئ که دا چیزونه موږ ته عزیز وي ایمان د ایمان نه بل لوی دولت شته نه ګورئ دا غلط تصورات دي چې خاوره مخکې مقدمه ده सबसे पहले पाकिस्तान ना सबसे पहले ईमान सबसे पहले इस्लाम ईमान इस्लाम ने नो पजे मुल्क को हिंदू मुस्लिम ज़्यादा सवाल कौम ठीक दा इस्लामी खिता दा द मुसलमानों सर मिला दा मदारिस टी पकी मुंग दे अमन मुंग पदी के आदल और बल्क की पदी की चिदा अमन और द आदल कम जामिन निजाम दी मुंग दागे طلبگار یو مونږ په دې کې د امن طلبگار یو مونږ په دې کې د اتحاد طلبگار یو خدایات ساتي دا تصور چې دی دا د اغیارو تصور دی چې خطه او جغرافیه هغه په ایمان مقدمه کی زه یو سوال کوم که چېرته خطه او جغرافیه دا د نظریې او د ایمان نه مقدمه وای نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فل آبائی وطن مکة المکرمه چې په کوم مکة المکرمه کې بلد الله الحرام د الله عزتمن کور هغه پکې واقع دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان د پاره د نظریې د پاره هغه مکة المکرمه ته خیرباد ولې ویلو او مکه مکرمه ولې پرېښودې وه که د ټولو نه مخکې خطه او جغرافیه وای نو بیا خو به پیغمبر علیه السلام ناکام کړی وای ایمان دا د هر څه نه مقدم دی نظریه دا د هر څه نه مقدمه ده مونږ ته خپل اسلامي کلچر او تهذیب دا د هر څه نه الحمدلله عزیز دی مونږ هغه بیوقوفان نه یو چې مونږ هغه آسماني الهامي تهذیب هغه دین فطرت او هغه د حیا او د عفت او د عصمت تهذیب هغه د لاس ورکو د مغرب مادر پدر آزاد تهذیب چې دوی ته خپل وستنګ دي مونږ هغه ته ترقي وایو مونږ د قرآن او د حدیث علم ته ترقي وایو دا ترقي ځکه ده چې دا برای راست وحی الهي ده
قرآن عظیم الشان دام وحی دا وحی جلی او در رسول علیہ السلام حدیث مبارکہ دام وحی دا نبی علیہ السلام فرمائی الا انی اوتیت القرآن ومثله معه ما ته د الله د جنت قرآن راکړی شوی دی او دا قرآن دا د الله علم دی انزله بعلمه دا د الله علم دی احادیث رسول الله علم دی صلى الله عليه وسلم العلم ما قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان حقیقی علم خدا دی حقیقی رنا خدا دا حقیقی اخلاق خدا دی ایک چاچی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغا کامل انسان داغا خاتم الرسول امام الانبیاء محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نیلستی چاگویلی دی بعثتو لیتمم مکارم الاخلاق آغا خلق دا اخلاقیات و دعوت سنگ کئی آغا نصاب تعلیم چپاغی کی قرآن و سنتا اور دا رسول علیہ السلام سیرت طیبہ پاک شامل نوی آغا نصاب تعلیم آغا انسان کامل اور یو با اخلاق و با کردار و با سیرتا با کریکٹر انسان واللہ کا پیدا کول شي آغا د دنیا پجاری انسان آغا د دنیا پرست انسان چې داغه پړ کې د انسانیت لپاره همدردي نه وي داسې کسان کو پیدا کی تاسو نه لیکن داسې چې هغه د امت خیر خواوي حقيقي آغا په دې مدارسو کې الحمدلله روزل کیږي پالل کیږي آغا وچ خوري آغا پا دیر قناعت و پا صبر سرا آغا داغین کار اخلی و تاسو گوری ستاسو با جوڑ بیا خاص کرده دی عظیم نمونه دا علماء را فارغ شی جماعت سنبال کی یو وڑا غنی مدرسه روانه کی بیا ستاسو دا با جوڑو تاسو دی دا علم دا علماء دا محبت مبارک وی او اللہ دی تاسو دا پا حشر کی پکار درولی رو باوجود دا دی چستاسو با جوڑ خطی کی غربت زیادو دیم په نسبت د نور خطو لیکن الحمدلله د الله مهرباني ډیر استوالي اوس مونږ ته دا اطلاعات راځي چې د دې علاقو په خلکو باندې الله خپل پیرزو شروع کړی ده وګوره دا پیرزو دا د څه د وجې نه ده دا د علماو سره د مدارسو سره د دین سره چې ستاسو کومه یو په اخلاص سره مینه ده دا د هغې نتیجه ده ګورئ داسې نه چې په هغې کې کمي راشي بلکہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید دا اللہ تبارک و تعالی پا دی قانون فطرت بانی کتاسو نور شکریہ اکڑا اللہ وزب نعمتون دربانی سوا نور سوا الحمدللہ دا علمی خانوادہ پا دی کی لگیا دا او دا نور او دا رنا تاسو وی چیارا دا یو مدرسہ دا وڑاو یو ځلنګ شوی او دوباره بیا د نوې آبادي په مراحلو کې ده ما تاسو موږ طالبانو زموږ استادان په دې ځای کې تحصیل کړی کوټې کې تنار شیخ رحمت الله علیه هلته اوس وخت کډی ملته وه بیا تو ډېر ترانې پروژې ترجمې نه بعد ته راتلې نو دا علم هغه په بې شمار انسانانو باندې خور کړی او داسې انسان من د ډېر نږدې نه لیدلی ستاسو په دې کلي کې هغه تحصیل کړی د تنار شیخ رحمت الله علیه سره مونږ ډېر نږدې ډېر وخت تېر کړی تاسو یقین وکئ څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې راځي چې هغه قهقه خندا چېرته نه ده کړې هغې ته په پښتو کې بړک بړک یې نه دي خندلي داسې چې د رسول علیه السلام دا خوله ګلاب شي او په قهقه سره خاندي نبی علیه السلام داسې نه خندل نبی علیه السلام په تبسم کول مسکی کېدو فتبسم ضاحکا وتبسم د تنار شیخ رحمت الله علیه تاریخ به دې ګواو دا د پیغمبر علیه السلام یو سوچه وارث و دا تاریخ په دې ګوا دې مونږ ګواهي ورکوو نحسبه کذلک والله حسیبه ولا نزکي علی الله احدا لیکن مونږ هغه څه وایو چې مونږ په خپل سترګو لیدلي دي
تنار شیخ رحمت الله علیه مونږ په کاکا خندا چرته هم نه دی چې چرته به خندله دا دوې ګوتې به په دې خولې ویل داسې شونډې باندې داسې کېښودلې دوه ګوتې او د غیبت نه دې انسان داسې پرهیز کولو چې د هغې مثال نشته. یو ځل ترجمې لپاره راغلی وو زمونږ د کلي مشرانو سره ناست وو د ده سره ډېر زیاته مینه محبت وو ډېر تعاون به ورسره کوو او ډېر عقیدت و محبت یې ورسره وو. ما د مفتي رشید احمد لودیانوي رحمت الله علیه یو څو رسائل شرعي پرده الله کے باقی مسلمان هر پریشانی کا علاج داسې څه رسائل ما راوړل ما تنار شیخ رحمت الله علیه ته هدیه کې ورکړل. تنار شیخ رحمت الله علیه ډېره قیمتي خبره وکړه د دیوبند د علماو په باره کې هغې ډېره قیمتي خبره وکړه چونکې مفتي رشید احمد لودیانوي رحمت الله علیه دا د دیوبند فاضل و او ډېر لوی مفتي و صاحب د حسن الفتاوا. ما د هغوی سره 10 کاله د هغوی په ژوند کې تېر کړي 7 کاله مې د هغوی د مرګ نه پس هغه په اداره کې 10 کاله ما تېر کړي د الله په فضل و احسان سره. د مفتي رشید احمد لودیانوي رحمت الله علیه رسائل چې ما ورله ورکړل ډېرې په عقیدت او په مینه قبول کړل او دا وویل چې دا د دیوبند علما دا د الله اولیاء او د الله اولیاء ولم لوی ستر عالم و مفسر دی لیکن عاجزي پکې داسې مثالي عاجزي وه لکه ستاسو سابق صاحب من تواضع لله رفعه الله. نو هغې وایي دا د الله اولیاء وایي که په جنت کې الله تبارک وتعالی ما ته یا مونږ ته د دې دیوبند د اولیاءو د علماو په بیزارځۍ کې راله ځای راکړي دا به زموږ دپاره لوی سعادت چې دومره اعتبار به وینه د دیوبند په علماو باندې هغوی ته پته وه چې په دې ظلمت کدای هند کې په دې بت کدای هند کې دا کابرو د دیوبند د قرآن او د سنت هغه رڼا د دارالعلوم دیوبند په نوم باندې خوره کړه چې هغه په ټول عالم کې هغه رڼا اوس الحمدلله خوره دا الحمدلله دا نور د دې مدارسو نه د چا په تندي لیکلي چې دا به سبا ګنګوي جوړېږي د چا په تندي لیکلي چې دا به سبا شغلین جوړېږي دا به قاسم نانوتوي جوړېږي دا به حکیم محمد تھانوي جوړېږي رحمهم الله داسې واړه واړه یې هم سبقونه وایي او دا چې په دې مدرسو کې دا تحصیل وکړي او بیا د علم غرونه د عمل او د تقوا غرونه الله ته جوړ کړي د دین یو عظیم دایان او سپایان الله ته جوړ کړي نو استادان له الله څومره جوړ کړي او کوم خلک چې تعاون کړي هغه څه به الله څومره جوړ کړي. نو دا یاد ساتئ نن دنیا لګیا ده باطل پرست لګیا دي یهود و نصارا لګیا دي په دې عالم کې خصوصا د دې نن سبا چې کوم ټارګټ دی مولا دی مدرسه ده جومات او میډیا خو د دوی ده د میډیا 97% حصه چې ده هغه د جیوز ورته وایي یهودیان ورته وایي د هغوی قبضه کې ده د میډیا په زور باندې که تا وایي یاره زمونږ د اسلامي ملکونو میډیا نو هغه هم ازاده نه ده ګورئ هم ازاده نه ده. یو صحافي کراچۍ ته راغلی و حالانکې هغه په دیني موضوعاتو باندې مضامین لیکل خلک وایي چې دا یو عالم دی عام ګیرخریل صحافي و نوم یې مناسب نه دی زه واخلم نو هغه راغلی و خلک وایي که دا یو مولانا صاحب دی ډېر ښایسته مضامین به یې لیکل لیکن چې مونږ ولې پینټ شرټ کې وو ګیره خریلې وه او بیا خپله اعتراف وکړي وایي دا به زه سټډي کوم مطالعه کوم د هغې مطابق تاسو به یو مضمون لیکم زه مومن اخبار له اور ایکسپریس کا بل لکھم جنگ کا بل لکھم یا وہی سچ سمجھو وہی ہمارا ایک ایک انگ بک چکا ہے وہی کا یو بند نہ دی داخل شوی داخل کله شي دی آزاد مضمونونه لیکي کله کله په مدرسو پسې راغسته کله په جماعتونو پسې کله علماو پسې دا صدا مسلمانانو کفر ته پته ده چې موږ نور مورچې پته کړي دي د مسلمانانو دا آخري هغه مورچه ده دا آخري هغه پوینټ دی
چې په دې باندې نن سبا دوی لګیا دي باقاعده د ډالرونو د بورو خولې الله قسم دې کلاو کړي دي د انجوز په شکل د مغربي انجوز په شکل چې کم ملکی انجوز دي یا د مسلمانانو د حقیقي خلکو دپاره کار کوي د هغې نوې څه خو مغربي انجوز هغې شاته که چاته څه غلط اهداف او اغراض نه ښکاري نو هغه به د هغه ته نه ښکاري کني شاته د هغوی خپل اهداف دي نو هغوی باقاعده لګیا دي مدرسه بدناموي عالم بدناموي دوی ته پته ده چې د مدرسې او د عالم نه دي د نن سبا مسلمان کټ کو نو بیا خو دوی ته دیني انفارمیشن ورکوونکی هېڅوک نشته بیا زموږ د دې مغربي معلوماتو د مغربي تعذیب د سیلاب مخه دا خلک بیا نشي نیولی نو بحمدالله تعالی دا دیني مدارس دا ستاسو په بچو باندې محنت کوي او علما د عوامو دپاره د درس قرآن درس حدیث اهتمام هم کوي او بیا پکې د زنانو ماشاءالله د زنانو په پردې کې د زنانو د دینی علم اهتمام هم شروع دی دا ډېر ضروري دی په دې دور کې بخاري شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ودو او د شپې راپاڅېدو ناڅاپه او وویل چې سبحان الله ماذا انزل من الفتن ماذا انزل من الخزائن وی سبحان الله د تعجب په توګه وویل وی چې په خوب کې د نبی صلی الله علیه وسلم د انبیاو خوب هم وحی وی په ما باندې دا وحی راغله چې ډېرې لوی لوی فتنې ستا په امت را روانې فتنې په هغه شپه کې نه وې رانازلې شوې د فتنو وحی او خبر رانازل شوی او دا مو فرمایل چې ستا په امت کې به ستا امت ستا صحابه ستا ملګري به دا به شام هم فتح کوي دا به روم هم فتح کوي دا به فارس هم فتح کوي د هغه غنایم او د هغې خزاین به ستا امت ته میلاویږي نبی علیه الصلاة والسلام چې دا جمله وفرمایل بخاري شریف دا حدیث دی فورا یو سره دا الفاظ وویل ماذا انزل من الفتن بعد من یوقظ صواحب الحجرات دا په کوټړو کې چې دا زنانه کوردې پرتې دي دا به څوک راپاڅوي دا به څوک رابېدوي علما اوس وایي چې د دې د پیغمبر علیه السلام د دې فرمان په دې دوو جملو کې څه راغلی څه جوړ فرمایي چې په ما باندې ډېر لوی علم زما په امت باندې د دین په اعتبار سره د لوی فتنو علم ماته راکړی شو او ورسره وایي چې دا په کوټړو کې په کمرو کې چې کومې زنانه اوږده دي نیمه شپه ده دا به د عبادت دپاره څوک راپیوي علما وایي چې په دې کې یو علم او بل عبادت دې ته اشاره وه ایقاظ ته اشاره وه چې ګوره د فتنو په وخت کې به غافل او ځن نه پاته کېږي د فتنو په وخت کې به ځان پوه کوې په قرآن او په حدیث باندې کنی نو د فتنې بدله د ایمان تباه کړي فتنې بدله نظریه تباه کړي په میډیا باندې هغوی داسې مضامین ورکوي او داسې د دجل نه د تلبیس نه د هغوی مستشرقین کار اخلي چې تاسو یقین وکړئ چې ډېر ژور علما نه وي او قرآن و سنت هغه د عصر حاضر سره هغه د تطبیق ماهره نه وي او هغه هغې ته تفقه په دین نه حاصله هغه علما پرې نه پوهېږي نو عوام وروڼه د هغې په کم شمار کې دي د فتنو مخه نیولی کېږي په څه باندې په بیدارۍ باندې په تیقظ باندې او الله تبارک وتعالی ته په رجوع باندې من یوقظو صواحب الحجرات څوک دي چې دا کوټړو کې اودې زنانه راوچتې کړي او د عبادت لپاره راپاڅي نو الحمدلله نن د سابق صاحب د بخاري ختم دی او بخاري اول جلد کې حضرت خوا پړاو کړی ده دویم جلد آخري حدیث وي د امام بخاري رحمت الله علیه د خپل کتاب ابتدا شروع په وحی سره کړی ده او د وحی نه بعد هغه کتاب الایمان راوړی د کتاب الایمان نه وروسته کتاب العلم راوړی
علما دلته وایي چې د ایمان نه پس خو د ټولو نه اهم ترین عبادت مونځ دی پکار چې طهارت یې راوړي مونځ یې راوړي د ایمان نه پس د کتاب الایمان نه پس کتاب العلم راوړي علما د دې جوړ ربط بیاني چې د ایمان او د علم شرعي څه مناسبت دی امام بخاری فقه البخاری فی تراجمه عظیم انسانو شپاړس کاله کې دا مجموعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحیح ترین احادیثو هغه را جمع کړه او تقریبا زر ته نږدې استادانو نه هغې تحصیل کړی و او علم د حدیث حاصل کړی و هغه امام بخاری چې هغه ته امیر المؤمنین فی الحدیث وایي په حدیثو کې د مؤمنانو امیر المؤمنین هغه ډېر ژور علم لرلو هغه علما د دې ربط ذکر کوي چې د کتاب الایمان نه پسه کتاب العلم د دې لپاره راوړي چې د ایمان تقاضي پېژندل دا په علم سره کېږي یو انسان ما آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إجمالي من فراو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مسلمان شو سره ایمان راوړو او د دې تقاضي په جندل کېږي په قرآن او د دې تقاضي په جندل کېږي په علم شرعي سره ځکه خو البدايه والنهايه کې امام ابن کثیر راوړي د صحابه کرامو مقوله ده رضوان الله علیهم اجمعین تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن موږ اول ایمان څخه اجمالي او د ایمان تفصیلات چې خدای موږ نه څه غواړي د ایمان نه پسه هغه په قرآن کې او د قرآن شرع احادیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو امام بخاری رحمت الله علیه دا ډېر یو جوهر او ډېر یو اهم جوړ د دې ایمان او د علم په منځ کې وو نو که یو سړی وي چې زه ایمان لرم چې خیر خیریت نو راخوا نه د قرآن ورته پته ده نه ورته د حدیث پته ده نو دا انسان د ایمان په تقاضو عمل نشي کولی یاد ساتئ حالانکه د الله فرمان دی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین اے د ایمان خاوندانو ورننوځئ په اسلام کې پورا اسلام قبول کې پورا نو د ایمان خاوندانو ته ویل کې دا ایمان اجمالي باندې کار چلېدلی نو بیا الله ولي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو نو د ایمان خاوندان شنو خیر کوي بیا خبره خلاصه نه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ورننوځئ په اسلام کې پورا اسلام کې ورننوځئ تاسو د پوره وجود په اسلام او دننه کې دواړه راغلي کافتن یا حال دی د ادخلو د ضمیر نه یا د سلم نه ده چې اسلام کامل قبول کړي یا تاسو ورننوځئ پورا د جسم عقیده ظاهر باطن عقیده سیرت اخلاق اعمال معاملات دا ټول د اسلام مطابق ولې د اسلام په دایرې کې راځي د اسلام منلو معنا څه ده مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلي دي و د ایمان په مختصره لفظونو کې که تاسو مطلب زده کول غواړئ دا دی اگر چې د ایمان لغوي تعریف څه دی اصطلاحي تعریف څه دی مرادي تعریف دی ډېر زبردست خبره ده هغه د ایمان او د اسلام معنا دا ده چې انسان خپل مرضی د الله او د الله د رسول په مرضی قربان کړي چې اوس باندې زما مرضی نه چلی زما د نفس په نه چلی یو زبرګ محترم رشید احمد صاحب رحمت الله علیه واقع بیانوله یو زبرګو مونږ په نن سبا د نفس د چالونو نه بالکل غافل پراته یو خو دا نفس دشمن دی حدیث کې راځي دا نفس نه دی خواهشات چې سړی نه کوي دا د انسان دښمن دی ان اعداء عدوک ما بین جنبیک شیطان یې ملګری نفس هم ځان یو ان النفس لاماره بالسوء او یو لوی بدماش دی او لوی انسان په ګناهونو باندې عمل کوي او سره شیطان یې ملګرتیا کوي هغه معلوم مبین نو هغه زبرګ د خپل نفس د چالونو نه غافل نه و نفس تقاضا د ګناه کې شروع
هغه بزرګ په ګوره څنګه وخت کې دا په ما زموږ د فتنو داسې دور دی چې فتنې راوري به کوي دا نبي صلی پیشن ګوی کړی نو فتنو ته به ځان ناواله کوو هغه بزرګ نه د هغه نفس د ګناه تقاضا شروع کړه نو هغوی ښه دا خو نفس دا خو اوس نفس ما خرابوي نو لاړې ځنګل ته لاړې ځنګل کې د لارې نه یو طرف ته کېناستېدلو او یو ضربې شروع کړې لکه بعضې بزرګان چې په چیلو کې ناست ضربې وکړي هغه ضربه یې شروع کړه او ځان سره خطاب کوي په څوک شته نه او دا وایي اردو کې خو به مفتي صاحب رحمه الله دا ویلی وایي چې ځان ته وایي داسې به تا خبرې کولې لګیا دی او ضرب لگی کہ تو میرا خدا نہیں تو میرا معبود نہیں تو میرا اللہ نہیں میں تیری کیوں مانوں تم خدای نے تم معبود نے نزد سو منا زدی ولی ومنا نو بظاهر خو څوک شته نه بره الله دی لاندې بنده دی نو یو کس په لارې تېرېدلو هغه د لاس نه ونیو قاضي له یې ورته وایي قاضي صاحب دا د کفر کلمه ویل بظاهر د کفر کلمه ویل چې خو نه بره الله دی باندې دی که نه او دی وایي چې دا ضربې لګېږي چې ته مې خدای نه ته مې معبود نه نو زه دې ولې ومنم نو قاضي وضاحت ته طلب کړو چې یو نن سبا مونږ ته که چا د چا په باره کې څه خبره وکړي بعد بیا پسې شروع وي تحقیق راوړو یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول الله که تاسو له یو کس یو د چا په باره کې خبره راوړي الله وایي ای د ایمان خاوندانو یقین پرې مه کوئ پوره تحقیق کوئ تحقیق نه مخکې یقین مه کوئ الله وایي مونږ ته چا په غوږ کې ته ستا باره کې دا چل واچل سبحان بیا غیبتونه او بیا څه قاطع باطل دا د قرآن نه وي دا قرآن چې معاشره چې قرآن واوري بیا به دا شی نه ګوره دا زموږ نفسونه به قابو شي ګوره او دا قابو کېږي د قرآن او د سنت په دې زبردست هغه پیغام هدایت سره نو هغه وضاحت یې طلب کوي چې بزرګ صاحب دا څه خبره کړې ده د دې وضاحت وکړه او صاحب وضاحت کوم وایي د ګناهونو په ماحول کې ومه د نفس رانه د ګناه تقاضې شروع کړې د غیبت تقاضا نه شروع کړه بد نظرۍ تقاضا نه شروع حرام خورۍ تقاضا نه شروع کړه دا ټول معصیتونه دي کبایر ګناهونه دي که د دروغو تقاضا رانه شروع کړه د فراډ تقاضا رانه شروع کړه د خیانت تقاضا رانه شروع کړه د بل مسلمان د خپو وهلو تقاضا رانه شروع کړه دا کبایر نو وایي ما اشاره د دې نفس علاج پکار دی نو لاړم ځنګل ته دې نفس کمبخت ته مې وایي چې ای نفسه ای ذلیله نفسه تو خو مې رب نه یې تا خو نه یم پیدا کړی رب خو مې الله دی ما دې نفس خطاب کہو دا نفس ما ذلیل کولو کہ تو میرا رب نہیں تو میرا خالق نہیں تو میرا مالک نہیں تو میرا معبود نہیں تیری کیوں مانوں ذکر اللہ ویلی افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا سورة الفرقان فرمائی اللہ وی اگر انسان چی آغا پل خواہش پل حاکم و معبود کو گرزولو چی تا خواہش ورتوئی رڑا ورتوئی نفس ورتوئی رائے ورتوئی دے پاغا روانی نو دا دی انسان نا دے ہدایت توقع مکوا پیغمبر علیہ السلام دا دا ہدایت سماوات تم نے دا ہدایت نہ ہمیں مسواد دے نفسونو تزانا ورکا نفسونو تزانا ورکا امام بخاری رحمت اللہ علیہ چی دا کتاب الایمان نفاسا کتاب العلم راوڑی دی باقی اولانی آیتم داسی آیت راوڑی دی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات باقی کم اول ایمان دی بے علم اللہ اتاسو کی مومنان پا مومنان کی بے خاص کر علماء علم والا اللہ عزت آگی درجات پا قیامت کی دیر بلند یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اور اللہ رب العزت بخفل فرمائی داس کزمونگا بچی دی نارینہ دی آزمون زنانا دی یاد ساتی پا اسلامی شریعت بانی چپوها نوی عمل ممکن لدی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الایمان کی راوڑی دی باب فی ان العلم قبل القول والعمل ویدا باب کتاب العلم کی راوڑی دی
چې دا باب دی په دې باره کې چې علم هغه د عمل او د وینا او د نصیحت او د گفتگو نه مخکې ضروري دي چې علم نه وي عمل ممکن نه به علم شیخان خو عموما بلې لارې ته راشي به علم شیخان په دې وجه باندې امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث او راوړي د آیت راوړي دي بیان دي د علم چې کوم د فضیلت کې حدیث دی هغه ذکر کړی امام رازی رحمت الله علیه واجبہ استنباط کړی دی خبره ختمولو بیان سورۃ الفاتر کی آیت دی دا تاسو ته د علم هغه اهمیت بیانوم چې خپل ماشومان تاسو هم دروس قرآن کې پابندۍ سره کېنئ څه وخت ورکوئ دې دولت ته هم فرض دی دا فرض دی دې دولت ته وخت ورکوئ دغه شان خپلې ماشومانې خپلې زنانه په پرده کې د دین د ادارو ته رالېږئ دلته به انشاءالله تعالی ایمان د ایمان تقاضې وپېژني ورسره به حیا وپېژني ځکه حقیقي حیا چې ده الحیا شعبة من الایمان دا خو په اسلام کې ده الاسلام بضع وستون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی حیا دا د دین اسلام یو لوی څانګه ده لوی برخه ده او دا شان فرمایي چې د چانه حیا لاړه داغه نه گویا کی تقوا لاړه دین لاړی هغه انسان چې څوک کړل داغه بریک فیل شو دا انسان بریک چې کوم دی هغه فیل شو لاړی اضافاتک الحیا ففل ما شئت دا که په ونه کې ولګه که په کمر کې لاړه ته ولګه دا ارز کې چې ته ولګه دا ولی د داسې کار نه چې هغه قبیح وي شرعاً د داسې کار نه چې هغه ناروا وي بد ګڼل کېږي شرعاً یا بد ګڼل کېږي عقلاً یا بد ګڼل کېږي په اصطلاح په عرف او رواج کې د داسې شنه د داسې بدو کارونو نه مانع چې کوم چیز دی هغه حیا او شرم الحمدلله هغه په دین کې خود دغه شان جنکۍ دي د بل کور ته ځي د خاوند حقوق د خواښي احترام د سخره احترام ښه اخلاق زغم او دغه شان صبر دا چې دي دا اسلام دی چې جنکۍ ته د شرونه دا د زغم د صبر د تحمل او د تواضع درس ورکړی شي هلته به بیا هغه چې بل کور ته لاړ شي بیا به دغه شان د کور باچانه ځان نه ګڼي لکه د مور او پلار په کور کې هلته به بیا بادشاهي نه کېږي خدای یاد ساتي چې هغه جنکۍ هغه زنانه جنۍ چې بل کور ته لاړه د زغم نه کار واخیستو د تحمل نه کار واخیستو او جوابګیري نه کوله تاسو یقین وکړئ والله د هغه جنۍ ژوند به هغه د امن او د سکون ژوند او که په هره خبره باندې د خواږې سره په جګړه او هره خبره د سخر او د خواښې بیا خاص کر د خواښې خاوند ورځئ د خاوند غوږونه ډکوي دغه خاوند د دې مور او پلار نه پیدا دی هغه وله تقاضي پاکې کړي دي هغه ورسره خواري کړې ده د هغه د جګر خوښه ده او ته یې د هغې نه بدګمانه کوې نو دا کور به دې نه ورانېږي نو یاد ساتئ هغه اخلاقیات هغه اعلی کردار او سیرت الحمدلله دا په دې مدارسو کې د قرآن حدیث کې دا څه شته که الحمدلله دا دوی ته بیانېږي او دا په معاشرې کې الحمدلله مزید دا د نورو دپاره بیا یو آیډیل او مثال جوړي نو امام رازی رحمت الله علیه د سورت فاتر چې کوم آیت دی الله وایي انما یخشى الله من عباده العلماء الله زما په بندگانو کې په حقیقي معنا باندې زما نه یریدونکي هغه علما دي انما یخشى الله من عباده العلماء په دې باندې عوام ورونو ستاسو میمان دي زموږ میمان دي چې موږ
دا ځان په تاسو در باندې لوی متبع راګرځو که مونږ مجان کېږو ستاسو په تعاون باندې ما تلار شي تذکره وکړه خو الله وایي چې د الله په بندګانو کې په صحیح معنو باندې چې د الله نه هېرېږي هغه علما انما یخشى الله من عباده العلماء نو علماو هم ډېر فکر پکار دي مونږ علماو له که مونږ علماو کې یره نه وي د خدای مونږ علماو کې تقوا نه وي مونږ کې دیانت نه وي مونږ کې اخلاص نه وي که مونږ نارینه وي یا زنانه وي هغه معلمان شوي هم معلمان شوي نو که دا چیزونه په مونږ کې نه وي نو د دې مطلب دا شي چې مونږ د خدای په نیز ظالمان نه یو ځکه الله خو وایي چې زما په بندګانو کې زما نه خپل هغه بندګان نارینه دي یا زنانه دي چې هغه علما دي یا عالمان فاضلان دي هغه زما نه هېرېږي او چې څوک د چا نه هېرېږي هغه نافرماني به نه کوي خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى وي وړه ګناه وړه مه ګڼه دا ټولې پرېږده دا ټولې پرېږده ګناهونه پرېږده دا تقوا ده دا عین تقوا خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وي ګناه وړه مه ګڼه ګناه وړه مه ګڼه ځکه دا لوی لوی غرونه دا د وړو وړو شګو نه جوړ شوي دي دا شګې دې راجوړ شوي دي غرونو ته جوړ شوي دي نو فرمایي چې زما په بندګانو کې چې کوم عالمان دي په حقیقي معنا باندې زما نه هېرېږي نو زما قانون باندې زما د مرغیاتو نه ځان ساتي امام رازي رحمت الله علیه د دې سره د سورة البینه آخري آیت لګولی وایي دلته وایي چې زما نه علما هېرېږي هلته وایي ذلک لمن خشي ربه الله رب العزت وایي د دې نه مخکې چې کوم آیت کې الله جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه دا د همیشتوب جنتونه دا د الله د رضا سرټیفیکټ دا چاته ملاویږي ذالک دا ذکر شوی بشارت او خوشخبری لمن خشی ربه دا چا د پاره دا چا د خپل رب نه یریږي د رب نه چې هر څوک یریږي الله وایي دا په صحیح معنی باندې نو هلته الله خپله ویلي چې زما نه علما یېرېږي زما نه علما یېرېږي دلته وایي چې زما نه یېرېږي د هغې دپاره د همیشهتوب جنتونه دي نو تر نتیجه دا راایستله د امام رازي چې حقیقي علما رباني علما علم باندې عمل کوونکي علما په معاشره کې د علم رڼا خپروونکي علما د صحیح عقیدې او د رسول علیه السلام د سنت خپروونکي علما دا جنتیان دي وایي ځکه الله وایي چې ذلک لمن خشي الله رب العزت په دې وینا باندې اول ماته او بیا تاسو ټولو سامعینو حاضرینو میندو خویندو وروڼو ته د عمل توفیق را نصیب کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور